څوک چې د 21 رمضان نه والا د 13 رمضان پورې دا وظیفه په کثرت باندې کوي، الله پاک به د انسان ټول حاجتونه د پوره کړي. څومره چې مقاصد دي دا به الله پاک پوره کړي، څومره چې پریشانیان دي دا به ختمه کړي، او دغه رنګه څومره چې د انسان دعاګانې د الله پاک به دا قبول کړي. او ډیره زیات اهمه بهترین خوشحالي ده چې الله پاک به د جهنم نم آزاد کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بهونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در کوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې الله پاک هم خوشاله آباد ساته. نن چې کومه زموږ وظیفه ده د ډیره زیاته زبردسته وظیفه ده، ډیره زیاته اعلی وظیفه ده. داسې وظیفه ده چې په دې کې د دنیا او د آخرت دواړه خوشحالي پکې دي. او په دنیا کې الله پاک د انسان ټول حاجتونه پوره کوي، او دغه رنګ څومره چې د انسان دعاګانې دې قبلېږي نه، دا ټولې دعاګانې الله پاک د انسان د قبلوي. خو صرف ما ته به کوشش دا کوو چې د 21 رمضان نه واله د 13 رمضان پورې په دې منځ کې دا وظیفه به روزانه کوو په کثرت باندې. انشاءالله العزیز الله پاک به زموږ ټول حاجتونه دا پوره کړي، او دغه رنګ الله پاک به موږ او تاسو ته د جهنم نه نجات راکړي. پرمای محترمو چې په دنیا کې څومره خلک دي، د ټولو خلکو څومره حاجات دي، دا ټول د الله پاک نه غواړي. الله پاک به په ښه طریقې د ټولو خلکو حاجتونه پوره کړي، او د الله پاک په خزانو کې به دا کمې را نشي. یاد ساتئ چې د آخري کې معاشره ده، نو دې معاشره کې الله پاک د جهنم نه خلک ډیر زیات آزادوي، او دغه رنګ یې درې معاشره ده او ډیره زیاته زبردست معاشره ده. نو که په دې کې موږ خپل ځان په الله پاک باندې ونه بهو، باقي ماته به مشکل ښکاري چې په نورو ورځو کې بیا موږ الله پاک باندې ځان وبهو. نو کوشش به کوو چې موږ ځان په الله پاک باندې د وبهو. نو دې لپاره محترمو دوه وظیفې کولی شي چې انشاءالله العزیز زموږ دین او زموږ دنیا دا په هغې باندې هسته کېږي. لومړۍ وظیفه دا ده چې موږ روزانه 313 پیرې یا الله یا وهاب وایو، یا الله یا وهاب. دا داسې معجزانه وظیفه ده، دومره قوت واله وظیفه ده، زبردسته وظیفه ده چې په دې سره الله پاک زموږ او ستاسو ټول مالي مشکلات د ختموي. دغه رنګه دویم وظیفه دا ده اللهم اجرني من النار، چې کوم سړی روزانه 2 پیرې دا وظیفه کوي سهار او ماښام، یا د 21 رمضان نه والا د 30 رمضان پورې روزانه 313 پیرې وي. فرمایي چې الله پاک به د جهنم نه د انسان آزادوي. خو یاد ساتئ چې کله موږ وایو اللهم اجرني من النار، یا الله پاک ما د جهنم د اوره بچ کړه. او که موږ داسې وایو چې اللهم اجرنا من النار، ای الله پاک موږ د جهنم د اوره بچ کړه، مطلب دا کنه چې په دې موږ کې د ټول انسانیت او د پیغمبر علیه السلام د ټول امت نیت وکړو. انشاءالله العزیز الله پاک موږ تاسو ټول د جهنم نه دا بچ کړي. دغه رنګې دا وظیفه د په خپله مو کوي او ملګرو سره هم شیر کوي. الله پاک هم خوشحاله ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.